دا ټیبل دی پروګرامز او ما سره یو بل ټیبل دی ډپارټمنټس. اوس زه دا کتل غواړم چې د کوم ډپارټمنټ کومه دغه د ما سره کوم یو پروګرام دی ما سره دا به زه څنګه ګورم. اخو ما ته پته ده چې ډپارټمنټ آی ډي 1 لیکلی شوی دی دلته کې، خو دیټس ناٹ ا ګډ تھنګ. اوس که زه دا کوم نیو کیوري ما دغه کړه او زه ورته ووایم چې یوز بی ایس third section B ها او ورته ووایم چې select steric from departments او بیا ورته ووایم چې select steric from programs. نو که زه دا دواړه اکزیکیوټ کوم نو دا خو ما له دوه ډیټا راکوي دوو ټیبلو کې که تاسو وګورئ. زه خو دا نه غواړم، زه غواړم دا چې دې ډپارټمنټ ته مخې ته د خپل ډپارټمنټ نوم راشي. نو ابه د څه نه راخلو؟ ابه د بل ټیبل نه راخلو. لکه دا پروګرامز به د ډپارټمنټ سره ته جوین کې. نو د دې جویننګ دپاره زه څه کوم؟ ما سره سټریټجي دا ده چې سلیکټ سټریک فرام پروګرامز inner join departments. inner join کا لکه intersection واخلا departments خو په کومو کالمو پرایمري کی او فورن کی کومه یوه ده. اوس دته خو ډایرکټ پته لګي خو اتوماتیکلی خو دې نه وایي، دی خو وایي چې ته راته ووایې چې کومه پرایمري کی او فورن کی ده. نو پرایمري کی په ډپارټمنټس کې ده. نو ډپارټمنټ ډاټ سوري دلته به یو ټکي بل لیکي on departments dot department id is equal to اوس فورن کی کومه یوه ده؟ فورن کی که تاسو ته یاد شي نو په پروګرام کې ډپارټمنټ آی ډي ده. نو په پروګرامز ډاټ ډپارټمنټ آی ډي نو دا دواړه دې ته مونږ وایو انر جوین. نو دی به څو کی؟ دی به اوس ماته سنګل ډیټا وښیي خو ایګزیکټ سیم دغه به ماته شو کی چې یاره کوم ډپارټمنټ دغه دی دا پروګرام د کوم ډپارټمنټ دی. اوس ورته وګورئ بی ایس کمپیوټر ساینس دی نو د کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ دی. بی ایس مینجمنټ دی نو د مینجمنټ ساینس دی. بی ایس سوشیولوجي دا نو اکنامکس ته تللی دی، اټس ناٹ ان ایشو، هغه چینج کې بیا. ایم سی ایس دی نو هغه هم د کمپیوټر ساینس دی او ایم ایس سی ایس دی نو هغه هم د کمپیوټر ساینس دی. لږ شانتي یې نورم مزیدار کو دا آی ډیز تی ډیلیټ کو، هم ته پروګرام آی ډي ډیلیټ کو، هم ته دغه ډیلیټ کو. نو زما څه زه به اخلم؟ زه به ورته یم چې بھئی د پروګرام ټیبل نه د پروګرام ټیبل نه پروګرام نیم را واخله، ټیک ده، او د هغې نه مخکې زما د ډپارټمنټ ټیبل نه ډپارټمنټ نیم راواله چې کوم ډپارټمنټ کې کوم پروګرام دی. نو چې زه دا ایکزیکیوټ کوم نو ما سره په ډپارټمنټ آف کمپیوټر ساینس کې بی ایس کمپیوټر ساینس دی، په مینجمنټ ساینس کې بی ایس مینجمنټ دی، اکنامکس کې دا دی، دا دغه شان دی چې زه څه غواړم هغه زه کولی شم ورسره. ټیک دی که نه؟ نو زه په دې طریقه باندې زه دغه ډیټا کولی شم شو کولی شم. اوس چونکې پرون مونږ کار ډیر لږ په دغه کې کړو، هغه امپلوی ټیبل کې کړو، نو هغه هم راځئ چې د کوم ډپارټمنټ کوم کس دی هغه هم وکړو. چې اوس زه ورته یم سلیکټ سټریک، لومبی سټریک نه شروع کوئ اسانه به یې درته، دین موو یور وی ډاون فرام امپلوی inner join departments on उस डिपार्टमेंट के departments dot department id is equal to employee dot department id. employee की मुंगा गश्ते हो का ना employee dot department id. नो कज़ दा execute कम تاسو ګورئ نو ماته به اوس دی پراپرلی وښیي چې کوم کس ته کوم ډپارټمنټ دی. سمپلی تاسو ته دغه ډیلیټ کړئ چې یاره دا آی ډیز پکې مه منشن کوئ، صرف نیمز منشن کړئ
نو کار به ما سره نورم سیټ شي. نو د دې سټریک پسې زه ورته ووایم اوس دا د لاندې ما سره لیست شته دی، زه ورته ویم چې بھئی ما ته امپلوی نه ای ام پی نیم وښایه کومه بیا د امپلوی نه ایډرس وښایه او د ډپارټمنټ نه ډپارټمنټ نیم وښایه. نیکسٹ لاین ته به راشو چې ښکاري درته د ډپارټمنټ نه ډپارټمنټ نیم وښایه او د امپلوی نه سیلري وښایه. نو صرف دغه څیزونه په دې پراپر آرډر کې نو که زه دا ایگزیکیوټ کم که زه دا ایگزیکیوټ کم نو ما سره به راشي چې خان دی د 400 دی د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ دی او سیلري یې 2000 دا یا دغه شان دی. نو اوس چې څه دې سره اوس کولی شئ اټس اپ ټو یو ګایز. نو فار ایگزامپل اوس زه ورته وایم چې بھئی چې په دې جوین پوه شوې بیا پکې راواخله که نه. اوس ویر چې کوم ویرز هم پرون کړي دي هغه ټول ویرز دلته ور واچوئ کولی شئ دلته کې خو چې په ویر باندې پوه یې. لکه فار ایگزامپل زه ورته وایم ویر ډپارټمنټ نیم لایک سی او ایم پی صرف بس دقه ولیکم ټیک دی که نه. ورته وایم چې یاره سی او ایم پی نه کوم شروع کېږي نو خو موږ ته پته ده چې صرف کمپیوټر ساینس دی نو ما ته به صرف او صرف د کمپیوټر ساینس دغه وښیي ډیټا وښیي ټیک دی که نه. نو ما زه په دې باندې مختلف قسمه څیزونه زه اپلای کولی شم which is just because of the inner joins that we have. جی بچی یو منٹ